په دې مهنګای کې یقینا سی معاشي دباو په هر انسان باندې راغلی دی او هر انسان سیدی هغه د دې معاشي دباو لاندې راغلی دی. خو خبره دا ده کنه چې په دې حالاتو کې انسانان څنګه وکي چې هغه ژوند تیر کی. اپوهان وی کچا د ژوند تیرولو ګور زده کوي کنه دا هنر دی کنه ګرم یو هنر دی دا ذکر نو یقینو کې چې هغه بیا ژوند په هر حال کې تیرولی شي. یقینا ګران اردوونکو مهنګایي ده په دې کې هیڅ شک نشته هر شی ورځ په ورځ باندې ګرانیږي په دې کې هم هیڅ شک نشته او په دې کې هم هیڅ شک نشته ګران اردوونکو چې زموږ فضوله کمی خرچی سي دي بې ځایه خرچی سي دي په دې کې هم اضافه روانه ده او دا هم مل کنټرول څخه بهر دي په دې کې هم هیڅ شک نشته. نو ګران اردوونکو سي حالات داسې سي نو بیا خو به انسان یقینا دا معاشي دباو سي کم دی د مهنګایي له وجې دا بیا انسان نسی کنټرولولی انسان ته بیا پریشانیانې مشکلات او دا شی نسی کم دی دا ور پیدا سي. دې لپاره پوهان دا وایي که نه چې تاسو چې کمی ګټئ که نه کمی پیسې ګټئ هغه خرچې یقینا ستاسو په هغو پیسو باندې د کور خرچې اخراجات چې کم دی دا کوئ. نو که چیرې ستا آمدن کمی اخراجات دي د کور زیات وي نو بیا خو کیسه سره خرابه ده. نو په دې حال کې کول دا پکار دی چې انسان څومره پیسه ګټي په دې اوسني حالاتو کې که نه په دې مهنګایي او په دې حالاتو کې چې هر شی ګران دی د هر شي قیمتونه له اسمان سره خبرې کوي نو بیا په زموږ خپل اخراجات چې دي دا په موږ راکموو. هغه اخراجات سپکې فضول اخراجات هم یا بې ځایه اخراجات هم دا به موږ کموو. موږ به خپل اخراجات او آمدن چې کوم دی دا به برابرو سره بلکې کوشش به دا کوو که نه چې آمدن څخه بیا هم چې اخراجات وباسي بیا هم څه پیسې چې کمې دي هغه بچاو سي او هغه بچت چې کم دی هغه موږ کوو نو دا لیږ بچت چې کم دی هغه بیا ډېر لوی بچت جوړ سي. لکه افغان وایي که نه کتره کتره دریا میں شور یعنی کتره کتره سی کمنه هغه دریا جوړ سي. نو ګران اردوونکو بالکل په دې حالاتو کې موږ که د صحت په حواله وګورو نو د صحت په حواله باندې انسانان ډېر زیات اخراجات کوي. نو صحت په حواله سره انسان له خپل دغو سره فکر نه کوي خیال نه کوي بے احتیاطي کوي فضول خوراکونه چې کوم دي هغه خوري او احتیاط د صحت په حواله باندې بالکل نه کوي. وجه بیا څه وسي بیا انسان ناجوړه سي چې ناجوړه سي نو بیا به ډاکټر ته ځي په ډاکټر به پیسې ګارئ بیا به میډیکل سټور ته ځي میډیکل سټور باندې به پیسې ګارئ مطلب دوايانې خو مفتي نه میلاویږي. نو دا هم که موږ دا هم د بچت یو ذریعه ده دا هم د بچت یو لاره ده او ډېره بهترینه لاره ده. داسې به بیماریانې ډېرې زیاتې دي او زموږ د بې احتیاطۍ له وجې څخه موږ له مختلف قسم بیماریانو ښکار کېږو. نو بالکل دا لار که موږ چیرې خپله کړو یقین وکړئ چې هغه د ډاکټر پیسې هغه د میډیکل سټور پیسې که موږ بچاو کوم نو په دې حالاتو کې دا هم یو ډېره لو خبره ده.